بسم الله الرحمن الرحیم د شپږم چپټر نه هم لیکچر ته ټول ستړي مشئ. دغه لیکچر به د شپږم فصل اخري لیکچر وي. نو شپږم فصل هم په همدغه لیکچر پای ته رسیږي، ختمیږي. او نن په دغه لیکچر کې مونږ ډرګ فورس او ترمینال سپیډ وایو. ډرګ فورس ته زه د مزاحمت قوه وایم، یا د مخ ته تللو په مقابل کې چې کومه د مزاحمت قوه ده، او ترمینال سرعت. ډرګ فورس اصلا څه شی دی؟ تاسو به هغه کې متوجه وای. مثلا تاسو به د موټر د هغه نه شیشې نه د موټر د شیشې نه کوم وخت هغه ویستی وي، لاس ویستی وي، صحیح دی. دې خوا نه کومې خوا ته چې موټر روان دی په وي سرعت، هغه د باد قوه به تاسو ته هغه وي په لاس باندې لګېږي. د لاس ورغوی ورته ونیسئ، دغه د باد قوه کوشش کوي چې ستاسو لاس شاته یوسي او لاس مو ټیله کړي شاته. یا به همدغه رقم تاسو په هغه کې په کشتي کې به ناست وای، په کشتي کې به شاید ناست وای، په هغه کې په اوبو کې، او د دغه ځای نه به شاید کوم وخت لاس هغه غځولی وي اوبو ته. دغه کشتي چې مخکې حرکت کوي، دغه لاس چې په اوبو کې وایي، د اوبو د خوا نه یوه قوه په هغه باندې واردېږي په لاس باندې، او لاس مو شاته کش کوي. دغه هغه به مو هم لیدلې وي، پېښه به مو هم شاید لیدلې وي. دغه ټولې قوې چې دي دا هغه دي ډرګ فورس دی. همدغه چې یو څوک حرکت ته مخکې نه پرېږدي، مثلا ستاسو لاس شاته په هوا کې ټیله کېږي، یا په اوبو کې د اوبو په ډنډ کې چې په کشتۍ کې کېنئ لاس هم شاته د اوبو په واسطه ټیله کېږي. یا همدغه رقم څوک په هغه کې حرکت کوي، په اوبو کې حرکت کوي، په اوبو کې یو څوک دی پورته خواته حرکت کوي، دغه اوبه د ده په پښو باندې یوه قوه واردوي او د ده پښې شاته هغه کوي، کش کوي په اوبو کې. دغه خپل هغه دی ډرګ فورس دی. نو دغه ټولې قوې هغه دی ډرګ فورسونه دي. یا مثلا مونږ یو جسم دی هغه نه راخوشې کړو، پاسه د لوړې ارتفاع نه ځمکې ته راخوشې کړو. یا مثلا که زه دغه هغه وښیم، ابر وښیم، یا اوره یا ابر، د دغې ځای نه چې د باران څاڅکي راخوشې کېږي، په دغه باندې لاندې د هوا د هغه نه د هوا د خوا نه یوه د مزاحمت قوه هغه دی موجوده دی. دغه د مزاحمت قوه د باران د څاڅکو په هغه باندې چې عمل کوي، دغه خپله ډرګ فورس دی. دا ډرګ فورس دی. نو هغه ډرګ فورس هغه لري، ډېر رول لري د هغه په محاسبه کې چې کله په پورته خوا نه هغه کېږي، جسمونه راخوشې کېږي. د ډرګ فورس دپاره دغه فارمول وړاندې شوی دی. ډرګ فورس فارمولا په دغه شکل دی چې ډي مساوي کېږي 1/2 سی رو ا وي مربع. دغه خپله ډرګ فورس دی، یا د مزاحمت هغه دی قوه دی. او سی چې دی د ډرګ کوافیشنټ دی، یا د مزاحمت فیکتور دی، ډرګ کوافیشنټ تقریبا د 0.6 یا دغه شاوخوا کې دی. او رو چې دی د مایع کثافت دی، یا د هوا کثافت چې په هوا کې وي. او ا چې دی د جسم د هغه برخې مساحت دی، چې د مایع سره په یا د هوا سره په هغه کې وي، په ټکر کې وي. مثلا که د باران څاڅکی هغه کېږي راغورځېږي، دغه کومې هغه باندې حصې باندې چې د هوا هغه لګېږي، مزاحمت لګېږي، دغه دی. یا مثلا که موټر مخکې ځي، موټر دې خوا ته روان دی، دې خوا نه د هوا مزاحمت دی، دغه کومې برخې نه چې هغه لګېږي، باد لګېږي، مخامخ مزاحمت کېږي، د موټر هغه د مخامخ برخې هغه د مساحت دی چې کومې باد ورباندې لګېږي، د دغې برخې مساحت. او وي چې دی د جسم سرعت دی، نو دغه فارمول نه مونږ هغه کولی شو ډرګ فورس پیدا کولی شو. تاسو فکر وکړئ، د باران څاڅکی د ابر نه راخوشې کېږي، دغه اوره دی یا ابر، او دغه نه د باران څاڅکي راخوشې کېږي، صحیح ده. د باران د څاڅکي کتلې ته زه ام وایم، او په اول کې چې راخوشې کېږي په دغه وخت کې کله چې یعنې د هغه نه راخوشې شو،
د ابر نه راخوشي شو په دې ځای کې په د باندې د ځمکې د جاذبې قوه کوي عمل کوي اف جی او د کتله ام ده او په دغه وخت کې د سرعت وی ده صحیح ده په دغه وخت کې د سرعت وی ده چې راخوشي کیږي د ځمکې د جاذبې د قوې په واسطه ښکته کش کیږي او سرعت تیزیږي خو د هغه نه مثلا که دې ځای ته راورسېدو دویم حالت به زه ووایم په دغه ځای کې په ده باندې بیا هم د ځمکې د جاذبې قوه شته دی مګر دلته لاندې د هوا د خوا نه په ده باندې د هوا د خوا نه په ده باندې یوه قوه عمل کوي د ډرګ فورس د ډي یا ډرګ فورس قوه عمل کوي او د ده تعجیل دلته چې ای و دلته د ده تعجیل کمیږي دغلته د ده تعجیل که زه ای دوه ورته ووایم دا د ای نه کمیږي خو د ده سرعت بیا هم زیاتیږي ځکه تعجیل یې تر اوسه پورې مثبت دی صفر شوی نه دی نو سرعت بیا هم زیاتیږي نو وی دوه سرعت به زیات وي د وی نه په دغه ځای کې سرعت هغه کېږي زیاتیږي مثلا دغه ځای ته راورسېدو د باران څاڅکی دریم حالت ته راورسېدو په دغه ځای کې بیا هم په ده باندې هغه شته دی د ځمکې د جاذبې قوه شته دی خو په ده باندې ډرګ فورس د هوا د مزاحمت د وجې نه زیات شو او د ده تعجیل نوره هم کم شو یعنی ای درې شو او ای درې کوچنی دی د ای دوه نه یعنی د دغه نه هم کوچنی شو او د ده سرعت نور هم تیز شو وی درې شو د ده سرعت وی درې شو چې دغه د وی دوه نه زیات دی ځکه تعجیل تر اوسه پورې هغه شوی نه دی صفر شوی نه دی تعجیل کم شو خو مګر سرعت زیاتیږي آخر کې داسې حالت راورسیږي چې دغه ډرګ فورس او د ځمکې د جاذبې قوه دا سره مساوي شي د ځمکې د جاذبې قوه او د ځمکې د جاذبې قوه او ډرګ فورس سره مساوي شي او په دغه ځای کې د تعجیل صفر شي یعنی نور د سرعت ثابت شي تعجیل صفر شي او د سرعت ثابت شي او نور سرعت نه هغه کېږي تیزیږي دغه سرعت ته چې کله تعجیل صفر شي او سرعت ثابت پاتې شي دغه سرعت ته ترمینل سپیډ وایي دغه سرعت چې دغه نه وروسته هغه نه کوي نور سرعت نه هغه کېږي زیاتېږي تاسو فکر وکړئ د باران څاڅکي که په هغه کې راخوشي شي د مثلا د 2 کیلومتره پاس ابر نه راخوشي شي 2 کیلومتره یعنی تر ځمکې پورې 2 کیلومتره ارتفاع واخلئ یا 2000 متره په اول کې که د ده سرعت په اول سیکنډ کې 10 متر پر سیکنډ وي ځکه د ده تعجیل چې دی د ځمکې تعجیل خو هماغه 10 متر پر سیکنډ مربع دی که نه نو که په اول سیکنډ کې د ده سرعت 10 متر پر سیکنډ وي نو په دویم سیکنډ کې به د ده سرعت 60 وي په دریم کې به 10 وي په څلورم کې به 40 وي په پنځم کې به 50 متر پر سیکنډ مربع وي او چې موږ ته رارسېږي ان د ده سرعت به بیخي هغه وي زیات وي په دومره سرعت که چې په هر سیکنډ کې 10 متر پر سیکنډ زیات شي نو د باران څاڅکی که تر موږ په دغه سرعت باندې راورسېږي نو کیدای شي د انسان سر او مخ سره چې ولګېږي موږ به ژوبلوي خو مګر د هغه سرعت ته که متوجه وای د باران د څاڅکو سرعت ته که متوجه وای په موږ باندې چې لګېږي شاید 15 متر پر سیکنډ یا 9 متر پر سیکنډ یا 6 متر پر سیکنډ وي د دغه نه زیات نه وي د دې وجه څه شی دی او دغه په ثابت سرعت باندې را روان وي د دې وجه همدغه ډرګ فورس دی چې په هوا کې دای په ترمینل سپیډ باندې بدلیږي د باران څاڅکي په ترمینل سپیډ باندې بدلیږي هغه ته موږ وی ټي وایو په ترمینل سپیډ باندې بدلیږي او هوا یې نه پرېږدي چې په ټول سرعت باندې راشي دغه چې دی ډرګ فورس د ځمکې د جاذبې د قوې سره مساوي کېږي هغه نه وروسته د سرعت ثابت کېږي او موږ ته په کم سپیډ باندې را رسېږي نو ځکه موږ نه ژوبلوي نو که چېرته 2000 متره نه لوړ د باران څاڅکی راخوشی وای او ډرګ فورس نه وای نو شاید لاندې به ټول خلک د دغه سره په جنجال و چې موږ به خوږولو که ډرګ فورس چېرته نه وای نو موږ که د دې حالت دپاره ولیکو مثلا د دغه حالت دپاره زه ولیکم چې په دغه ځای کې تعجیل ای دی او زه د نیوټن دویم قانون ورته ولیکم په دغه ځای کې چې تعجیل ای شي نو
تعجیل جهت پورته خواته ده ځکه چې تعجیل کمیږي ښکته خواته چې راځي نو کمیږي نو تعجیل جهت پورته خواته ده چې کمیږي د سرعت په مخالف جهت ده نو پورته خواته قوه مثبت نسم منفي ښکته خواته چې د تعجیل په مخالف جهت ده هغه نسم منفي نسم دا مساوي شي د ام سره ام د باران د څاڅکي کتله ده او ای تعجیل ده نو دغه قوې نه دغه رابطې نه موږ کولای شو دغه نت فورس پیدا کو خدا سي وخت را رسیدي چې تعجیل صفر شي او ترمینل سپیډ باغ شي راشي نو په هغه ځای کې چې تعجیل صفر شي موږ دغه رابطه بل ولیکو چې ډي منفي اف جی به مساوي شي صفر سره ځکه چې تعجیل چې صفر شي نو کتله به ځان سره صفر کې نو په هغه حالت کې موږ کده هغه لپاره ولیکو د چې شي لپاره یعنی په دغه وخت کې ګوره د هغه چې دی چې تعجیل صفر شي په د باندې د قوه او مجموعه په جسم باندې هغه کېږي صفر کېږي یعنی ډي به مساوي شي د اف جی سره یا اف نت یا د قوه او مجموعه به صفر شي تعجیل به صفر شي او سرعت به هغه شي ثابت شي نو کوم وخت چې سرعت ثابت شو دغه سرعت چې دی دغه ترمینل سپیډ دی نو په دغه معادلې کې چې کله ترمینل سپیډ ته ورسېد ځکه ډرګ کویفیشنټ په ځای کې مات واچوم یعنی ولیکم چې ډي منفي اف جی مساوي صفر د ډرګ فورس په ځای کې زه هغه واچوم خپل د ډرګ فورس کې مات واچوم ولیکم چې 1/2 سی رو ا وی مربع منفي اف جی دا مساوي شي د صفر سره او دغه ځای نه زه ترمینل سپیډ پیدا کوم دغه سپیډ به ترمینل سپیډ شي نو اف جی دی خو ته اړوم او په دغه دروي تقسیموم او دوه پکې ضرب کوم نو ماته به وی ټي به مساوي شي د 2 اف جی تقسیمي سی رو ا دغه رابطې نه موږ کولای شو چې هغه پیدا کو ترمینل سپیډ پیدا کو تاسو راځي دا هغه وګورو یو مثال وګورو دلچسپ مثال دی باید باران څاڅکی دی چې د باران څاڅکی شعاع ته د باران څاڅکی فرض کړئ او د دې باران څاڅکی شعاع 1.5 ملي فرض کړئ 1.5 ملي د باران څاڅکی شعاع دی او دا د 1200 متره لوړې ارتفاع نه راخوشي کیږي یا د اورونه یا د ابر نه راغورځي او د سی قیمت د ډرګ کویفیشنټ قیمت 0.6 ونیسئ فرض کړئ چې د باران څاڅکی د ځمکې پورې چې رارسیږي همدغه رقم په کروي شکل رارسیږي شکل یې نه بدلیږي د اوبو کثافت د باران د څاڅکي د اوبو کثافت زر کیلوګرام پر متر مکعب ونیسئ او د هوا کثافت یا پی ایر رو ایر دغه 1.2 کیلوګرام پر متر مکعب ونیسئ تاسو اول پیدا کړئ د څاڅکي ترمینل سپیډ پیدا کړئ د څاڅکي ترمینل سرعت څومره دی راځي تاسو څاڅکي ترمینل سرعت لپاره موږ فارمول لرو چې 2 اف جی تقسیمي سی رو د هوا یا د هوا کثافت ضرب ا دغه فارمول نه موږ د هغه لپاره د ځمکې د جاذبې قوې لپاره داسې لیکلی شو چې اف مساوي کیږي یا اف جی مساوي کیږي ام جی دغه باید ولیکو او د هغه لپاره د ام په ځای مونږ د رو او د والیم د هغه نه یا د کثافت او د والیم د هغه نه نګانه لیکلی شو ځکه چې مونږ د اوبو کثافت لپاره لیکو چې د هغې کتله تقسیم د هغې حجم د دغې ځای نه که ام پیدا کړو دا به رو ډبلیو ضرب وي شي نو د ام په ځای مونږ کولی شو چې دغه ولیکو د ام په ځای نو دا به شي اف جی به مساوي شي رو ډبلیو وی جی دا به شي او د وی په ځای د حجم په ځای مونږ هغه هم لیکلی شو چې
د کروي شکل حجم 4/3 پای آر مکعب دی نو هغه که ولیکو نو دا به مساوي شي رو جي اف جي مساوي کېږي رو ډبلیو 4/3 پای آر مکعب دغه به شي نو د ده په ځای که دغه وضع کو دم صحیح دی او د مساحت دپاره که په دغه فارمول کې هغه ولیکو ځکه چې د دغه دایرې همدغه مخامخ برخه که کرې مخامخ برخه وګورئ د دغه هغه مساحت نو مونږ د یوې دایرې مساحت سره کم پیدا کوو ځکه دایروي برخه یې د لاندې خوا نه د هوا سره په هغه کې دی په تماس کې دی د لاندې خوا نه چې کومه برخه ورسره په تماس کې دی هغه هماغه برخه راځي که نه هماغه دایروي برخه راځي نو د هغې مساحت به مساوي شي پای آر مربع نو په دغه کې که قیمتونه واچوو دغه څلور به د 2 سره ضرب شي دا به شي 8 پای آر مکعب رو ډبلیو جي تقسیم درې به دغه شي مخرج والا 3 سی رو ا پای آر مربع زیر جذر نو آر مربع به د دغه سره ختم شي یو آر به پاتې شي پای به د پای سره ختم شي بل چې فکر کوم نه خلاصېږي نو وی ټي به مساوي شي 8 آر رو ډبلیو جي تقسیم 3 سی رو ا په دغه فارمول کې موږ که قیمتونه واچوو تاسو راځئ په دغه فارمول کې قیمتونه واچوو نو وی ټي به مساوي شي 8 به خپل شي ضرب د آر قیمت که متر ته یې واړوو 1.5 ضرب لاس په توان دی -3 متره ضرب زر د رو ډبلیو قیمت کیلوګرام پر متر مکعب او د جی قیمت 9.8 متر پر سکند مربع دغه شو په مخرج کې قیمتونه 3 ثابت دی ضرب سی په ځای 0.8 ضرب 1.2 د هوا کثافت کیلوګرام پر متر مکعب نو دغه قیمت که خلاص کړئ د تاسو کې ټرمینل سپیډ به درته پیدا شي 9.4 متر پر سکند یا تقریبا 29 کیلومتر پر هاور نو دومره سپیډ باندې موږ ته رارسېږي باران خو فکر وکړئ که 2000 نه هغه پورته څاڅکي راولوېږي په دویم حالت کې داسې فرض کړئ چې ډرګ فورس نشته نو موږ ته به باران څاڅکي په څومره سرعت راورسېږي ځمکې ته نو موږ د ځمکې ته د لوړې د ارتفاع نه کوم جسم راغورځوو هغې سرعت خو موږ 2 نه پیدا کوو نو لیکم چې 2 جی 9.8 متر پر سکند مربع ضرب 1200 متره دغه چې خلاص کړئ دا به مساوي شي 1.53 متر پر سکند یا تقریبا 550 کیلومتر پر هاور نو فکر وکړئ چې تاسو د انسان په مخ باندې 550 کیلومتر پر هاور باندې که د باران څاڅکی لګېدلی ډرګ فورس چې نه وای په دغه حالت کې چې راتلی نو څال به د موږ مخونه او سرونه به ټول هغه کېدل زخمي کېدل خو موږ ته د باران د ډرګ فورس د وجې نه په 29 کیلومتر پر هاور باندې هغه د باران څاڅکی رارسېږي نو هم دغه لیکچر ختم شو هم دغه فصل ختم شو نو ډېره زیاته مننه کامیاب اوسئ